څنګه تاسو ته معلومه ده په کورم کې د دوه فرقینو په خپل منځ کې جګړه وه او بیا مثال هغه کې په بګن باندې لشکرکشي هم وشوله په بګن کې ډېر زیات دوکانونه او خونې وسولې سراجمتونه بینکونه وسولو خو بیا هغه نه پاس ګرینډ جرګه او ورسره پښتون قومي جرګه او ورسره اپیکس کمیټي هغو هلې ځلې وکړلې کوششونه یې وکړلو چې په خپل منځ کې لږ ډېر خیر وشي اتفاق وشي او سوله وشي د هغه دپاره 14 نکات هم شوي دي چې هغه مختلف دي هغه کې مورې معاهده هم ده اصلحې جمع کول هم دي د روډ کوم حفاظت هغه هم ده د هغه دپاره نن بیا بالکل فاینل وه فاینل نن فیصله وشوله په دې منځ چې روډ به هم خلاصیږي د هغه کوم حفاظت هغه به هم مقامي خلک هم کوي سره حکومت به هم کوي او نو هغه باندې یو فریق تقریبا دسخطونه شوي دي او د بل فریق ډیر شوي دي خو لږ پاتې دي هغه څه وجوهات کیدلی شي چې ویلې پاتې دي او هغه نه علاوه چې کوم یو فریق ته هغه څه مشران نه غوښتلو چې هغه باندې دسخطونه وکړي ویلې چې هغو ته دا فیصله منظوره نه وه زه به دا هم وایم چې په فیصلې کې د بګن دپاره څه د نقصان عضله په حوالې باندې هم خبرې اترې نه دي شوي او ویلې چې کوم غټ نقصان د هغه خو بګن ته شوی ده چې کوم متاثره شوی ده هغه خو بګن ده بګن قوم متاثره شوی ده بګن خلک متاثره شوي دي بګن کې د قانون او جماعتونه کورونه سوي دي خلک شهیدان شوي دي خلک یې روغ سوځولي دي زنانه هم بولي شوي دي نو اصل کوم متاثره علاقه ده غټ نقصان ده هغه خو بګن ده بګن دپاره په کوره سودو هلې ځلې کړې وای خبرې شوې وای خو بدقسمتۍ سره په جرګې کې په فیصلې کې د بګن په حوالې باندې څه خبرې اترې نه دي شوي حالانکه نقصان هم بګن ته شوی ده لشکرکشي هم بګن باندې شوې ده او د بګن په واجب باندې اوس بزر لیاره هم بانده چې د بګن په واجب باندې لیاره هم بانده امن هم نشته ویلې چې په بګن باندې حمله شوې ده بیا خو باید چې بګن ته ډېره توجه ورکړې شوې وای نو دا به مو بدقسمتۍ وګڼو خو چونکې فیصلې باندې څه کمونو د یوه فریق څه کمونو دسخطونه اوسه پورې نه دي کړي اوسه پورې نه دي شوي فاینل دسخطونه یا نه دي شوي خو ډېر شوي دي او څه پاتې دي هغه وجې نه به حکومت دا کوشش هم کوي چې کوم سینونه پاتې دي هغه باندې هم دسخطونه باقاعده وکړلی شي خو چونکې څه پاتې دي مقامي خلکو تر مخه څه سبا یا بل سبا ته چې کوم د متاثرین بګن دي هغه هم فوج اعلی حکم سره ملو شي نو هغو سره هم خبرې اترې وشي ممکنه ده چې داسې سبا یا بل سبا وخت ویرکي چې د بګن چې کوم توان نقصان شوی ده هم جني هم مالي هغه باندې سبا یا بل سبا فوج سره په دې باندې خبرې اترې وکړي خو چونکې اوسه پورې څه کسانو ذمهدار کسانو او ذمهدار کسانو په کومه فیصله ده هغه باندې دسخطونه نه دي شوي هغه اوسه پورې پاتې دي نو امید ده چې هغه هم وشي او چې کومې خبرې پاتې دي لکه بګن بازار چې کوم سوه ده بګن کې چې کوم کلي سوي دي بګن ته چې کوم نقصان رسېدلی ده په هغه باندې جرګې کې څه خبرې اترې نه دي شوي نو څه فریقینو دسخطونه کړي دي هغه فریقینو کړي دي چې هغو په کلو باندې یا مثال هغو په علاقو باندې فی الخیر ده یا څه جګړه پر نه ده شوې یا څه نه دي شوي چونکې چې کوم غټ نقصان ده هغه بګن ته شوی ده نو بدقسمتۍ سره به مو دا وایي چې بګن نه جرګې کې چې کوم کسان وو هغو هم دسخطونه یا اوسه پورې نه دي کړي غوښتنه کوي چې کوم بګن ته نقصان توان رسېدلی ده باید اول هغه باندې خبرې اترې وکړلی شي هغه نه بعد بیا نورې مخته خبرې روانې شي او جرګې کې دغه خبرې هم شوي دي فیصلې کې دغه هم لیکلي دي چې کومه د ځمکو خپل منځ کې لانجې دي د شیعه او د سني په منځ کې هغه به هم زر تر زره حل کېږي او چې کوم روډ دغه به هم محفوظ کېږي هم مقامي خلکو طرف نه هم او حکومت طرف نه هم مطلب دواړو طرف نه به روډ چې کوم ده هغه به محفوظ وي هم دواړو طرف نه هم مقامي خلکو نه هم حکومت خلکو نه چې کومه د مري والا معاهده ده هغه باندې به هم عمل کېږي هغه به برقرار وي هغه باندې به باقاعده عمل کېږي لهدا اسلحه به هم په 15 ورځو کې دنه حکومت انتظامیه ته یا فوج ته حواله کېږي 15 ورځو کې دنه او ورسره چې کومې مرچې دي بینکرې دي هغه به هم ړنګېږي